په دې حدیث شریف کې مسلمونو ته حضور صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د زندگی یوه ډېره شال یار وشویدو میشته سوی ځای چې پلونکی نه کاري کو نه باري کو خړوس ووځي نه ناوځي خپل بوجې په نورې خلک یې راړولی وي یو داسې وي چې سړی معذور وي مجبور وي بیمور وي او بله خبره دو خو چونکې دا هم په شریعت شیشه عمل نه دی په اسلام چې پښې د غځولې وي کاروبار نه کوې ګاټه نه کوې رړې دې دا ویلې نه وي لوسې پښې مزدرا دې دا ویلې نه وي ډیاړې دا ویلې نه ګاټې دغې وجې نه انسان په ډېرې قبایح کښې مبتلا کیږي خوش پیغمبر فرمایي مقداد ابن معدی کرب روایت کوي د رسول الله نه رسول الله څه فرمایي ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده ترانه ښه خوراک نشته چې سړی په خپل لوس وګاټي خوش پیغمبر فرمایي آدی کو او د الله نبی داود علیه السلام چې کوم وه هغې هدې صغیرې یسپنې ټکولی دا چار کوله د خدای پیغمبر داود علیه السلام هغې په دا باندې ریزه ګوټه روایت شریف شردریمی حدیث شریف شدریمی دی ابو هریره روایت دی چې داسې نبی دنیا ته نه دی راغلی چې د شپونې نه دو کړي چې څومره انبیا راغلي دي دغې شپونې کړي دي دې وجې نه موږ ته تعلیم دی چې که خالي چا دین کوه کاروبار یې نه کوه دا رهبانیت دی دا په شریعت شیشه قبیح عمل د جایزه نه دو دین وکوې ورسره د دنیا چار کوې دنیا دارالاسباب دی انبیا د دنیا چار کړي دو خو صرف فرق د امر دی چې لیارو د نبیونه ول منتخب کوي په ناجایزه طریقه نه حدیث شریف شردریمی چې شات تاجرون مع النبیین والصدیقین والشهداء دغې لویې لویې هستې ورسته و ښه تاجر نیکعملی تاجر هوی لوړوي او بل حدیث شریف شردریمی چې کیم سړی یو بیټی شاخ کول یوه ونه شخه کو پټای وکري مځکه وکري الوسې پښې مزدرا وکي ادانه که انسان خوراک وکه ها که چرین پرین مرغې کیمې ژامدې سیلویې دغې نه خپل زون موړ که ګډه یې ډکه کړه الله جل شانه دغې انسان ته په هغې وجه باندې اجر ورکوي او نیکیو ورکوي دغې سره سره حضور صلی الله علیه وسلم ته انصاری صحابي روغی انصار خواست رسول الله سره ډیره مینه وه او نبی علیه السلام ته تاګر کوه ورته چې یا رسول الله بیخي بېداره کوم هیڅ نشته دی نبی علیه السلام ورته وایي چې بالکل ګږ یې وی چې دی الله رسوله هیڅ نه لرم وی چې په کور شه دی بیخي د امره څه نشته زړګیه وی چې نه دره څه خو وي خو خوراک شوک نو ورته چې څه دی په کور شه وی چې یاره داسې یوه ټاټ کاپړي کېدو او یوه پیولادو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې اروره دی چې آی کله روړل پای نیلامي ولګوله چې څوک یې په څوره کې ریټ په ولګېده آی خارڅ کړه دته یې وویل چې په دا دونګیلی درته وکړه څه دونګیلی ورته وکړه باقیه یې تبر ورته وکړه چې په دا د ونې چار کوه د لرګۍ چار کوه دا کاروبار شریکه امو زړه دا نه غواړي چې د ګردې د چاندي په نومه باندې ته یو روغ رمیټ سړی دا غوښتنه کوې او په ورځ د قیامت د توپ په مخ باندې چوک وي بدنما داغ وي خوش پیغمبر فرمایي چې کیم سړی بلا جوازه ګرده کوي په ورځ د قیامتو داسې پورته کیږي داسې به حضور وي د الله مخته چې د په مخ او ژن نه وي د په اړیکې پورې غوښه نه وي بلکل یوه ډنچا د اړیکې درېږي دا بلاج او کیم خلق چنده کولی شي کله چنده کولی شي کله ګرده کولی شي فقها لیکلي دي مفتیونه فتوا جاري کړې دو چې چا سره یو یا دوه وخته د خوراک وي په دا د ردولې دی چنده نشي کولی د لوژې چې مونږ ریپې نشته مو غله یو دوه وخته د سره د خوراک طریقه وي دې سړي د پوره چنده کول حرام دي د کات چنده کول جواز د تمول په بنیاد نه دی چې تک ذخیرې جامع کې د استقرار د اشد ضرورت په بنیاد باندې دی دې وجې نه نن حالات دوی ته تللی دی چې څوک د لوز د پښې کاروبار نه کوي
مطلب هر دوم سړی چې ویني جاموته په هغې غوږې چې چږېږي واته لار چږېږي واته چږېږي اما و ډېر خروب ته یو خو په جامات شي آسې هم دا طریقانو ده چې ته په جامات شه ګرده شه جامات خو د عبادات زوی دی فقها ډېر د مجبورۍ د وجې نه د جاموته د مدرسې جنم چندی جواز ورکړی دی چې دا د عامة المسلمین د نفع شای د جماعت مدرسه ځکه د جواز حکم ورکړی دی کني دغه حضور صلی الله علیه وسلم بدعا کړې دوی خلک ته چې څوک ورکا وړي د الله په کور شي لیا چندا ما اخته د خدای ویری مندانه کو نه دی وجنه میش کاروبار نه کوي غریبات ته کاروبار دی کمزورې کاروبار دی ریړې دی ټاپرې دی لوسب شي ډیاړي دی الارګې بور خرڅول دی یوې کول دی دا تر دانه ډیره بهتره دو چې سړی چاندي کوي یا سړی ګردې کوي یا سړی سول کوي او ځنې خلک ډیر داسې وي چې وی وینې هرون بیرون پوتې افسوس ډیر شي میش ماحول خراب ته شریعت مطابق صدقه نشته ځنې خلک زکاتینه نه ادا کیږي ډیر خلک چې وینې زکاتري په جیب کې کښږدي زکات ادا کول فرض دي او په خپل مصارف یې ادا کول فرض دي چې په چا ووزي آتا ور کول فرض دي دا صلاحالدین یا ته روای موته پته نشته په جیب شه مې زکاتري پیډو یاره زه خو چندا ته روغله یاده زه په مخه زکاتري په ور وبسته دغه حال متمالیم نه دی قبل فرض دی غنی و مداري په ور کړې مخ زکات نه وش او نن خو بیا دره معاشره خراب شوې دو چې د چاندي د باقاعده دا یو کاروبار دی زنانا چې ووینې دونه زنانا دي او ماحول خراب کړی دی چاندي کوي ګردې کوي غلط استفادې ځنې راونې دي او ځون سړی وي غوټ مټ خلک چاندي ور کوي بلکې فقها لیکلي دي چې که داسې خلک ګردې چاندي کولی چې دا یې حشاش بشاش هټه کټه وده دا پیسې ما ورکوه دا اوسله شکني وکړه چې د دغې قبیح عمل نه د سړی منې شي دا خو ته د سره په غلطه لار شي یا عمل تړ کوي دغې شي نو دا یې منې کېږي ولې چې ورته وایي چې یاره پیسې نشته دی ته خو په سرات روغ رامیټ یې مطلب روغ سرات رکړه دی چیرې مزدوري کې رکړه وکړه چیرې لوس خړکه تر کومه وخته پورې ته دا ګرده کوې تر کومه وخته پورې ته دا چاندي کوې دې وجې نه میشته کله کله دغې نقصان در ورسېږي چې صدقات واجبه او صدقات فریضه د میش ادا نشي دغه وجې نه گزارش داده ایده حدیث ده پیغمبر ده حدیث پا زمرک شه میشتوستا نصیحات تعلیم داو چه شو نپالاڑاوه سیٹی بیٹو نکشنه نکاری که نباری که دا چارو نکاوه لوسو خڑاوه مزدیرو کاوه کاروبارو کاوه تجاراتو کاوه او اکا علماء دی اکا صلاحا دی اکا دینداری دی اکا تبلیغون دی اکا ملګو دا غلطه خبره ده چې په بل ګډا ور وړاوي چې په بل خپل بوج ور وړاوي ویلې دا د رسول الله کړه دی کاروبار او قاضو ذوالمجاز بازور لګه د صحابه پاک شه کاروبار نه رسول الله د ام حدیجه سره چې کله ورو شو دی نه کا سبب څه وګرځي خو کاروبار ولرګي شونه قافلې سره ورته لور شه بل خبره خو نه پاک شه د امین و خود نو دې ځکه میسج ورته وکړه چې یاره ادغې امین ادغې صادق ځوان سره خو زه نکاح یې کاروبار سلسله وه نو دې وجې نه ګزارش دا دی چې چا دا سو جوړ شوی وي چې دا پلونکی نه کاري کو نه باري کو دا په شریعت ښې منع عمل دی یوه او بل کا کوئی بیا دا کو په طریقه چې په کومه طریقه انبیا او صحابه میشته تعلیمات روکړي دي الله جل شانه دا متوسط د عمل توفیق نصیب کو باقاعده رمضان شریف میاشت روونه دو په سار د صحابه او د شعبان نه تیاری کوه دا سو تیاری ورته کوه لکه میشتو چې چیرې شاب وی په څو میاشتې او په څو شپې نه د مخه ورته تیاریږي صحابو جامې کولې سره وشېدل او ناروغ لارې ژانه کله دو نندو صحابو امو اراده دو چې زه دا سفر نه وکړه کاروباري معاملاتو یې مخ شه ورسته کړل یعنی حضور صلی الله علیه وسلم په خپله بنفس نفیس وایي چې دوی ډېر په ساحاک شو فارق وه په نافلینه کښو جوات ته اضافه وه په تهجدو کښې اضافه وه یا قرآن مجید په تلاوات شو اضافه وه دې وجې نه میشتو ستا په چار دو چې خپل ځانونه د رسول الله او د صحابه د کردار مظهر میشتو څخه جوړ کړي پارنګې میشتو څخه دې سره د خپله امتي کېدلي ثبوت پیش کړي مبارکه میاشت راونه دو الله د میش هغې ته ور وهرسوي الله د ورباندې وهنسي الله پاک تر نه قبوله حقو او په دې زمره کښې میش سره طالبون هدي غریبون هدي مستحق هدي په چمو ګاونډ شي وي ګاونډي وي غریب وي نادار وي بېلوسه بېب شي وي چې حقیقتي ته پې واضح وي
باید چې میش دا د مسلمانۍ ثبوت هم پیش کړي چې خپل یو شان ټکوړه هم ورسره نیمه کړي ویلې چې هغې په میش په توس باندې دا حق جوړېږي چې په خپل دسترخوان یا په خپل کور کښې دی معقولات شتا پروته وي قسمه قسم خوراکي دی وي تو په چم او په ګاونډ شي یو غریب مسلمان ورور وي قوت لا یموت د افطاري طریقه نه وي دا خو څه د مسلمانۍ شان نه دی دا خو څه د ایماندار خلک شان نه دی نو میشتو سوین انشاءالله د هغې سره ها خپل تعاون کوي الله جل شانه دا میشته د رژي د نیولې په صحیح طریقه توفیق